بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو به زموږ کټینګ باره کې د کټ به موږ څنګه طریقې سره کټینګ کوو. راځئ چې موږ نن کاټن سوټ کټینګ کوو. کاټن سوټ باید تاسو څنګه طریقې سره کټ کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. اول نمبر به تاسو داسې کار کوئ، کاټن سوټ له به اسرې ورکوئ، اسرې نه بغیر دې کټینګ نه کېږي. دا به داسې واچوئ، دا بوب شاره به سره یې باندې به داسې سیبونه ورکوي، دا کپړه واره شي. هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. سري دې له وار نه کوي، صحیح شو، دا بیا کټینګ د مسله راځي. نو کوشش تاسو کوئ چې دې له سري څومره ښه سري ورکړئ، ښه مزداره سري وشي، هغه نه به ستاسو سوټ ښه مزدار راځي. سري به ډېره په احتیاط سره کوو چې څومره مزدار سري ستاسو وشي، داسې به کپړه راپورټ کړئ. کپړه به ښه مزدار یو شان برابر. هغې نه بعد به داسې کپړه واره شو، دې نه بعد به تاسو اوبه ورکړئ دې له. خو مکمل استری شوه کپړه. اوس به دې نه بعد اوس به د کپړې کولاوالی تاسو وګورئ، د کپړې کولاوالی څومره دی. कपड़े कुलावाले जो 26 थे, तो कस्टमर कुलावाले सोरे 24.5 थे, दी कि तो कुलावाले समझदार राजी सही थे. और बदासी में तासो कपड़े कुलावाले चिक कवाई, अगर ना बाद में भी तासो मक्खी कटिंग कवाई. कपड़ा कम दासी समझदार है, सिर्फ ला बेचो, ना बदासी राफोल के. कटिंग बाय तासो स्क्वायर सर समझदार कटिंग वैसे स्क्वायर तासो सर सर कटिंग मजेदार राजी. तो तासो सर दा स्क्वायर मौजूद है. دې کسټمر لمبای چې دا 44.5 ده او دامن چې دي چورس دامن دي. چورس دامن کې به تاسو څومره سیوا نیسئ؟ چورس دامن کې به تاسو 2.5 انچ سیوا نیسئ. دا چې دی 44.5 دی.
ساړه 44 چې خپل لمبه یې سره به 2.5 انچ موږ سیوا کړو دا به شي 44 45 46 45 46 47 دې سره موږ 2.5 انچ سیوا کړو دا 47 شو دې سیټ ته مې جي ټیپ واخیستو ناپ دې بل سیټ ته هم تاسو ناپ والی دا یو لیول کې لیول سره برابر راشي موږ 47 واخیستو چورس دامنو کې تاسو ته مې سره 44 لمبایي دې سره به تاسو 2.5 انچ سیوا کې 45 46 47 دا موږ 47 واخیستو دا اوس کټ کړو وعلیکم السلام اوس دا کپړه داسې کولاو کوي به دې کولاوالې وباسئ سکوره مای به تاسو نشان واچوئ څه ټیم کټینګ تاسو کوئ باید تاسو دا سکور موجود وي سکوره مای باید تاسو کټینګ وشي نو تاسو کټینګ یې ښه مزدار راځي یو لیول سره راشي ستر فرق هم بیا جوړه کې ستاسو نه راځي کني به ته کټ کې داسې دې سنټر له به سری وچې دي سامنے سنټر معلوم شګه نه وځي تاسو دا من باندې کټ سامنے خو مونږ کټلې من باندې سنټر باندې صحیح شو اوس راځو دا استری کوو داسې به رافولډ کوئ داسې به یو شان دي برابر کوي لیول سره داسې به لیول برابر کوي یو شان بولور کې نری نری
کله چې تاسو اوبه ورکوئ د اوبو سره ډېر ښایسته اوار یو شان دې سري وشي نو کوشش تاسو کوئ چې اوبه په سري کې استعمال کړئ نو ستاسو سري به ښه مزدار راځي په اسانه سره به سري کېږي سوده داسې به رافوډ کوئ واپس دا یو سامنه چې ایسري شو کوئ شلوار چې کسټمر 41 لمبۍ ده دې سره مونږ 2.5 انچ سیوا کړو 42 43 43 همغه 43 والو شلوار خپل لمبۍ شوه 2.5 انچ به سره سیوا کوي 42 43 43 دا به داسې ډبل کې شلوار کې به کپړه ډبل کوئ څو ټیم تاسو شلوار کټ کوئ هغې نه بعد شلوار به لا نه کټ کوئ داسې مخکې به تاسو وګورئ چې بازو لمبۍ څومره ده هغه به چک کوئ چې تر بازو لمبۍ کپړه پاتې کېده تاسو بیا دا کپړه چېرته نه پاتې کېده هغه کې بیا تاسو بچو والا شلوار راولئ بیا موږ سره چې دی بازو یې 23 لمبۍ ده او د کپړه چې څومره کپړه ده 32 انچ دې کې بازو ښه مزدار راځي دا کپړه به اوس کټ کوي دې باندې دا به تاسو چک کوئ دا د بازو کپړه شو کې بازو هم جوړېږي خرچې لپاره کپړه هم پکې پاتې شو شلوار را کپړه موږ را ډبل کړه پرې شو هم کټ لا هغه ځای کې شلوار سیسټم تاسو کټ کوئ شلوار به ډبل کپړه کې هلی دا به موږ ډبل کپړه واخیسته دا به سکوله وکړو دا ګوټونه به یو شان دي برابر کړي داسې دا ګوټ شو دا ګوټ شو دا به یو شان لیول سره برابر کړي او کپړه به داسې اواره واچوئ دلته به اوس موږ شلوار کولاوالي وباسو شلوار کولاوالي ته پرې به دې طریقې سره وباسئ دا کپړه موږ داسې والو د شلوار کولاوالی موږ وباسو شلوار کولاوالی به تاسو څومره راولئ د کش شلوار چې شلوار کولاوالی سیوا غواړي چې څومره شلوار کولاو راولئ ورسره ونه عادت یم دلته به تاسو دې سیټ ته 7.5 انچ کپړه به تاسو جیبونو دپاره بار کړئ 7.5 انچ نشان به دې ځای نه کپړه بار کړئ صحیح شو دا موږ دا بیا کینچې سره سکویر سره نشان واچوئ داسې دا به دې بار کړئ د جیبونو دپاره کپړه شو جیبونه شو کفونه شو بین شو دې کې دا
دا دغه خرچي کپړه شو دا باقي نه دا باندې کو څومره شلوار دی لا والی کپړه پاتې شو دا چې دی 44 انچ د شلوار کولاوالی راغی راځو واپس دا دوه کپړې به دې داسې راوالی دوه یو به پرېږدی دا کولا کوم چې کټ شي یا دوه کپړې به داسې راوالی دې سایډ هم دا داسې راوالی کولا چې کومې کپړې دا به داسې کولا وکړئ یو داسې ډبل کوي کپڑا به اواره کې مزدار سره سره اواره کې ډېره به مزدار راشي کوشش کوئ تاسو کپړې د څومره سرې او ټوغونه به ستاسو ښه مزدار راځي سرې صفایي ډېره زیاته راځي نیمش بل ده بڑا کې صفایي والی 22 इंच कपड़ा टोटल ला दिन बनी मिज ता सफाई के वाले निशान बलता वाले 21.5 इंच में साढ़े 21 इंच में बलता निशान वाचा हुआ स्क्वायर सर बता तो मिलाओ के निशान जितना सो चौले लगे निशान सर बता सो निशान से सीधा लाशी دا صفائی لپاره موږ صفائی کپڑا موږ بار لري شلوار خمسدار صفائی شو دې سیټ باندې نیمه صفائی شو دې بڑے سیټ باندې نیمه صفائی شو اوس راځو شلوار کټ کوو د دې کسټمر ناب چې لمبایي چې دا شلوار 41 لمبایي ده د شلوار او 7 پانچه ده داسې جي ټیپ سیده کېدی 41 باندې به د نشان واچوئ 7 پانچه ده 7 سره به 101 इंच सेवा कोي دا 108 इंच पर राशि 108 इंच माने बता देता पांचा के निशान वो लगा हुआ है शलवार खख्तक ची दा बता सो 41 से 41 सर 1 इंच सेवा कोي शलवार खख्तक बता सो कम लेवल सर रावाले 41 इंच सर बता सो 1 इंच सेवा कोي दा 42 को मन डिवाइड के دا څومره شو دا 21 شو 21 42 ته به تاسو 21 باندې نشان ولګوئ دا ستاسو د شلوار د خختک فارموله شو دې طریقې سره به تاسو شلوار کټ کوئ داسې پین سره داسې نشان ولګوئ
اول پنځه سر نشان اچوئ ستاسو لیول او شلوار ښه مزدار راځي. چې تاسو کوم نشان له په هغه نشان سره به تاسو کینچي یوسئ. کوم ځای باندې تاسو 41 نشان لګول هغې ځای باندې به تاسو ټوک ولګوئ. پنچه به داسې په ټوک دې ځای کې ولګوئ یا پنچه به تاسو کولاو کړئ داسې. دلته کې به تاسو بډې نشان څومره اچوئ 2 انچ به تاسو د بډې نشان واچوئ. څه ټایم تاسو کسټمر ناپخښتې هلې هغه ټایم کې تاسو 2 انچ بډ اړولي تاسو به د 2 انچ باندې 2.5 انچ اړولي موږ خو 2 انچ اړو نو بیا دې ځای کې تاسو ټایم کټینګ کوئ ته بیا تاسو 2 انچ څه ټایم اړولي 2 انچ اړولي هغونه به تاسو دلته بیا تاسو نشان ولګوئ 2 انچ باندې. د لمبۍ چې شلوار 41 لمبۍ به داسې ولیکئ. پنچې نمبر به واچوئ ست پنچه ده. کاپۍ نمبر د دې څومره دی 665. کسټمر نیم چې دی ارشاد. دا شلوار کټینګ وشو. شلوار به دې طریقې سره تاسو کټ کوئ. 41 لمبۍ ده 41 لمبۍ نشان به ولګوئ تاسو. بیا ست پنچه ده ست پنچې سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ هغه به میلاو کوئ. بیا خاښتک د خاښتک به کومې فارمولې سره راولئ. 21 لمبۍ ده 41 لمبۍ ده 41 سره به 1 انچ سیوا کوئ. 42 شو 42 به ډیوایډ کړئ 21 شو 21 به تاسو خاښتک راولئ. دې طریقې سره به تاسو شلوار کټ کولی شئ. اوس راځو تیرې کټ کوو. د به کینچي سره دا لیول برابر کړئ. د دې کسټمر ناپ چې دی د بین 17.5 بین دی دې نه به مونږ 1 انچ کم شو 16.5 به شو 16.5 پاتې شو 16.5 باندې تاسو سکویر کې د نشان ولګوئ. 3 انچ باندې به تاسو سکویر نه نشان والي 16.5 لګئ به تاسو تیره کې دلته ولګوئ. ساړه سوله نشل د 17.5 بین د موږ 17.5 واخیستو دې لپاره موږ دا واخیستو. هلته بیا ستاسو نه څه ټایم سوټ تیار شي هغه به څه ټایم ګله صفایي کوئ دا بیا تقریبا 2 انچه سیوا کېږي. 17.5 موږ سره رجسټر کې دی کسټمر ناپ هغې نه بعد چې څه ټایم موږ بین جوړو 1 انچ به بیا هلته موږ سیوا کېږو هلته بیا موږ 18.5 جوړو. تیره کې به د بین کاپه کې چې دی 17.5 دی 1 انچ به ته موږ راکم شو تیره کې به موږ 16.5 والو. اوس څه ټایم بیا موږ جوړو بیا نه هغې له موږ بیا 18.5 بین جوړ کړو. څه ټایم تاسو بیا ګلې صفایي کوئ ستاسو نه ښه مزداره ګلې صفایي وشي بیا تقریبا 2 انچه چې ستاسو صفایي کې برابره شي هلته موږ لیول برابر کړی ستاسو بین به ښه مزدار یو لیول سره برابر راشي. نو 16.5 چې دی دا هم په تیره کې والو 3 انچ نشان ولګوله دې 3 انچ به تاسو بیا نیم انچ راکم شي په دې لیول سره 3 انچ دی بیا 2 انچ باندې به تاسو دلته نشان واچوئ. 3 انچ او 3 نه چې نیم انچ کم شي دا 2 انچ راځي په 2 انچ باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ. دلته به لاندې څومره نشان لګوئ دلته به
3 انچ باندې به تاسو نشان واچوئ. 43 44 45 دغه شان لمبۍ چې راشي ستاسو کولاوالی 25 26 27 انچ به تاسو 3 انچ راولئ. بیا ماشوم راشي 31 32 لمبۍ راشي هغه به تاسو 3 انچ راولئ. 3 انچ به راولئ. 42 43 پورې راشي 41 پورې راشي هغه به تاسو 3 انچ راوستی شئ. دا سنټر ولې تاسو دې نه اوس موږ راوسو 3 انچ. داسې به نشان ولګوئ چې تیره چې دا به سره 18.5 تیره ده. 18.5 سره به یو انچ سیوا کې 19.5 شو. 10 انچ باندې به تاسو نشان ولګوئ. پورې 10 انچ باندې موږ نشان واچول. دې سره موږ 18.5 تیره هغې سره موږ یو انچ سیوا کړو. دا 19.5 شو. 19.5 په منډې ورکې دا 10 انچ راځي. 10 انچ باندې ته نشان موږ ولګول. دا 10 انچ. بل ته نشان څنګه طریقې سره تاسو اچوئ. 17.5 بین دی. 17.5 انچ باندې به تاسو د نشان ولګوئ. سوا 4 انچ باندې به نشان واچوئ. د دې ځای لیول تاسو روباسئ 4 THS باندې بس تاسو د دې ځای لیول راوځي. صحیح شو. 17.5 بین دی کاپۍ کې دا موږ 17 باندې نشان واچو. 4 انچ باندې دې ځای نشان راووتو. دې ځای نه به تاسو د لیول برابري 4 انچ باندې موږ نشان ولګولو. دی چې 12 بین دپاره نشان معلوموئ تاسو 12 TH باندې به تاسو نشان معلوموئ. مثال 17 بین دی 16 دی 16 پورې 3 انچ باندې موږ نشان ولګولو. 17 بین چې شي هغې باندې یو سوتر کم 3 انچ باندې نشان. 18 چې شي 18 کې بیا 3 انچ باندې نشان راځي. دغه شان دي THS باندې تاسو د دې لیول برابرولی شئ. د بین نشان د بین لیول برابرېږي. 4 THS باندې د ډاون نشان برابرېږي. دې ځای که موږ 4.5 انچ باندې نشان ولګوو. دې سپلین چې دی سر ته راځي 4.5 انچ باندې نشان ته واچوو. په سکویر سره نشان واچوئ. د دې نشان نه به تاسو 2 سوتر کې تاسو نشان بیا واچوئ دې سر ته. بیا به وګورئ 4.5 انچ باندې نشان دلته دې لیول باندې برابر کړي دې سر باندې چې یو شانتې راشي. سکویر سره نشان داسې میلاو کړئ. نشانونه موږ واچول خو به داسې پین سره نشان برابر کړي داسې. څه ټایم چې کټوي کوئ دا نشان نه دا بل نشان به تاسو کټ کوئ. دا ګوره چې نشان واخلي سره به تاسو دا کټوي والی.
تیرا کټ شو سری لمبای چې 18.5 لمبای ده د سره به سیوا کې 19.5 چې دا به من ډیوایډ کړي پورې 10 انچ ولګوي صحیح شو دلته به 104 انچ باندې بل نشان واچوئ صحیح شو پورې 3 انچ باندې دلته نشان واچوئ او دلته به 3 انچ باندې نشان واچوئ دا ستاسو تیرې کټینګ सामने कट को सामने बाय ताज दी तरीके से कट के या बाय से कपड़ा यो शान बराबर के ना यो शान दे बराबर यो लेवल बराबर के سیرو برابر او لیول برابر راشي او شان دیوار راشي ټول دې چې دامن چې چورس دامن دي په حواله چې دی 24.5 دی 24.5 سر چې سیوا کې 25.5 راځي پورنے 13 انچ باندې بتا سو نشان واچوئ حواله چې دی 24.5 انچ دی سره به 1 انچ تاسو سیوا کې سلۍ لپاره دا به 25.5 انچ 25.5 انچ تاسو په من ډیوایډ کې تاسو به پورې 13 انچ به راشي پورې 13 انچ باندې بدای کې تاسو نشان ولګوئ دا به سکور سره یو شان میلاو کړئ اول نشان خو موږ واچو اوس راځو چورس دامن نشان لګاو نیم انچ کې بتا سول ته نشان واچول چورس دامن نشان موږ نیم انچ کې واچو خبر دی د دې چې 44 لمبای ده 44 انچ سره بتا سو نیم انچ خو 2.5 انچ نیولو د نیم صفای کې لاړې دا 2 انچ پاتې شو 44 سره بتا سو 2 انچ سیوا کې 45 46 46 منٹ باندې موږ نشان ولګول 2 انچ مو سیوا کړ 44 لمبای سره به 2 انچ تاسو سیوا کړ 45 46 دا 46 انچ باندې موږ نشان ولګول
कपड़ा बदा से फोल्ड के निशान बदा से यो ले सर बराबर कर .17 इंच गला था ऐसा दिन बता सो 1 इंच रकम से 17 इंच गला दिन 1 इंच रकम से 16.5 इंच पादे शो 16.5 इंच मैं बता सो स्क्वायर की निशान गोरे GTHS लबरा जिल्द बगोरे 16.5 मैं बता सो निशान वाचो 3 इंच मैं बता सो निशान लगा हुआ 3 इंच मैंने निशान वाचो दिन अब 3 इंच मता ना बता सो नीम इंच रकम से दाबा नीम इंच रकम से 2.5 इंच राजी 2.5 इंच मैंने बदे बरसेट ता निशान वाचो ऐसा तीरा सीधा 18.5 तीरा ना दिन अब इंच कम से 10 17.5 बाद 17.5 से मन डिवाइड के 17.5 से मन डिवाइड के दारा गए 3.5 इंच 3.5 इंच मैंने बता सो निशान वाचो इमेज में धीरे पार रकम शो द फ्रंट साइड में राजी फ्रंट साइड सर 10 दे सामने के बसर रकम में गई शिस्तास फ्रंट खमजदार आवाज सफाई सर राशि नीचे तासो रकम से 3 इंच मैंने निशान लगा हुआ 9 इंच मैंने निशान वाचा हुआ तीरा दिल जीता स्कूल निशान खस्ते 3 इंच अवल डाउन के वाले तो से मिलाओ कोई दलते चमकम निशान और तीरी वाला 9 इंच मैंने बदलतम निशान वाचा हुआ 9 इंच मैंने दीजिए कि निशान वाचा बोलो दा निशान बदे सर मिलाओ के दीदी कंधा बसम रला वाले दीदी कंधा चाती शीरा 41 चाती रा 41 पे मन डिवाइड के 20.5 रही 20.5 बता सो चीज जमा करी 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 26.5 ची पे 3 डिवाइड के दा यो सूत्र कम 9 राजी तासो बा 9 वाचा वेलता 10 तासो कंधा शो कंधा बदली और सर तासो रावाली कंधा बसंगा रावाले चाती 41 था 41 बाब 2 डिवाइड के 20.5 रहा बताओ चीज जमा गई दा 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 पे 3 डिवाइड के दा यो सूत्र कम 9 इंच राजी यो सूत्र कम 9 इंच बता हुआ दो निशान लगा हुआ यो सूत्र कम 9 मतलब निशान वाचा पौने 9 इंच माने बाद तब निशान लगा हुआ दा निशान बजे सर मिलाओ के
इन सर बल बराबर के मोड़े और निशान बराबर के तो बेजिटे सरदा सुना वाले वो 9 फिक्स 9 इंच रहा है तो बताओ पिन सरदा से बराबर हो इस टाइम सासो नाप का बराबर ना पागल नाप सर बताओ निशान ना वाचो ये बता सो कर दास निशान चावले निशान सर मुंग ना पलो अब चरता बराबर ही जावा कट के ना बराबर दे लो इंच बराबर देना तो निशान बराबर के भाई कैंची से कट के दीदी है ना बता सुनी मिंच निशान वाले बेगता न माने हाँ बोला को निशान निशान दो आचो देखिए जो 18.5 सर भाई इंच सेवा के 9.5 9.5 चु तो 2 डिवाइड के 10 इंच राजी 10 इंच माने पर निशान लगाओ चीज तुर बदी जे 10 निशान लगाओ चीज तुर बदी पर निशान लगाओ सटिम तासुट वाचा इस तासुट बा वार फ्रंट माने बा वार राशि दा बदी जे सर तासुट लिख शाप लेवल माने बराबर राशि चीज तुर निशान जिल दवला गो तासु फ्रंट बा खमजार सफा वार राशि दब गुंज दीजे के गुंज न राजी लेवल खमजदार राशि दासे सफाई सरवा सफाई बे बेड़े अक्सर दाजन कम वाले बस्ता दीजे कि गुंज बस्ता दे चीज तो निशान सर खत्म शे या कपड़ा बतिलाड़ शी तब कपड़ा का मजदा कमीज प्रसाद शी लेवल बराबर शी दुसासु फ्रंट बा सफाई सर रश पूरे 10 इंच माने बदी जे कि निशान लगाओ जब टू कोर के स्टार सेंटर मालूम से पूरे 10 इंच माने निशान लगाओ लेदा पूरे 10 इंच माने निशान दे जाके माचा हो 18.5 थीरा 18.5 थीरा सर मंग ये सेवा को 19.5 रागे सलाई दे पारा देर पारा सेवा को सलाई दे पारा मु सेवा को अब सलाई की नो यूज दाओ 10.5 इंच माने निशान मंगो लगाओ फ्रंट के बाद 18.5 इंच कमे के नो 17.5 वाला शी
اوس به جیبون دپاره نشان وایه. جیبون دپاره نشان تاسو څنګه اچوئ؟ لمبایي چې ده کمیس لمبایي چې ده 44 ده. 44 بس تاسو دی یو خو دا سیټ دی د بل سیټ باندې تاسو 44 وګورئ. 44 باندې دې ځای کې نشان ولګوئ. دا ستاسو د بغل نشان شو، جیبون نشانه. دا واچو د دې نشان نه به دې خوا تاسو چیستو نشان بیا واچوئ. د دلته نشانه به څنګه اچوئ؟ 44 44 په 4 ډیوایډ کې دا 110 انچ راځي. 110 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوئ. نه 11 انچ باندې نشان ولګوئ. 44 په 4 ډیوایډ شي دا 11 انچ راځي. 18 انچ باندې به دې ځای کې نشان واچوئ. ګډ کس دپاره به 18 انچ راولي. ممکن چې 6 شي 6.5 شي 7 شي د 7 راغی فکس 7 برابر دی. دې ځای نه موږ 44 کې نشان ولګولو. دا 44 نشان شو. دې ځای نه بیا تاسو 40 کې بیا نشان واچوئ. دا دې لپاره چې دا سټیم ټوکه لګوئ د هغې لیول به ستاسو لیول سره برابر شي. که چېرته لاندې تاسو ټوکه ولګوئ ستاسو لیول به سټ لیول به خرابېږي. دا دې لپاره موږ وایو چې دې ځای موږ ټوک لګوو، دلته به تاسو ټوکه ولګوئ، دا به دې ځای ته خپله راورسي، ستاسو لیول به برابر شي. 44 بیا په 4 باندې ډیوایډ کړئ، 11 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوئ. 11 انچ بیا جیب نشان چې لګوئ 18 انچ دی په الټه دې سایډ باندې 18 انچ راځي. دا به دې سایډ باندې تاسو 18 انچ ولګوئ. دې سایډ باندې چې دا واړئ دا به 7 انچ برابر راځي. 7 انچ برابرېږي. دا ځای خپله لیول دی خو لیول برابر شو. دامن بس صفایي به وکړئ. بس سیټ صفایي وکړو. جیب دپاره چې موږ کوم نشانونه لګوو دې باندې به تاسو ټوک ولګوئ. دې نشان باندې به ټک نه لګوئ، دې نشان باندې به تاسو ټک ولګوئ. ته به نشان ولګوئ، دې ځای کې به نشان واچوئ. اوس ټول مکمل ایکسپلینیشن به څنګه راکوئ. راځو اوس ایکسپلینیشن کوو مکمل. اوس راځو تاسو ایکسپلینیشن کوو. د دې لمبایي چې دا 44 ده د چورس دامنې دي. دې سره به تاسو 2 انچ سیوا کوئ. 45 46 دی دا لمبایي لیول شو. صحیح شو. ګیره چې ده کولاوالی دې 24 کولاوالی دې سره به 1 انچ سلۍ دپاره سیوا کوئ 25 انچ شو.
या 25 इंच पे 2 डिवाइड किया, 13.5 इंच निशान दर है, 13.5 इंच में बतासो निशान वाचा हुआ है 13.5 इंच दा लंबाई निशान शो 46 इंच सही शो. ददी बेंच 17.5 गाला था 17.5 गाला में भाई इंच कम से 16.5 भाई 16.5 इंच मारी बतासो निशान वो लगा हुआ स्क्वायर की बगूर 16.5 इंच कम से की आगे बतासो निशान वाले 13.5 इंच ना भाई राइजी 13.5 इंच मारी बतासो तो निशान वो लगा हुआ सही शो 13.5 इंच ना बतासो निमिच कम से 10 सेट मानी दिलता भैया निमिच कम से 2.25 इंच मारी में निशान वो लगा हुआ सही शो. उसदा तिरी निशान लाचो तिरी निशान बस संगा चो फ्रंट निशान चाचो इधर बता 7 इंच कमी है 18.5 13 साढ़े तासु बस 17.5 राशि 9.5 इंच बाद तासु तो निशान वो लगा हुआ फ्रंट वाले ऐसा दादा तिरी निशान शो 9.5 इंच माने बदल जाके निशान वाला 9.5 इंच माने बदलता निशान वाला हुआ ऐसा ब्याची तासु कंदी निशान शो कंदी निशान बता संगा चो दो कस्टमर नाप सीधे 41 34 चाहती बा वो 2 डिवाइड की 20.5 20.5 सर बताओ चीज़ जमा करें दा 21.5 22.5 23.5 24.5 25 26 पे 3 डिवाइड के दा यो सूत्र कम 9 राजी 9 इंच माने बताओ सूत्र निशान वो लगा हुआ दा यो सूत्र कम 9 इंच निशान शो दा 9 इंच माने निशान सतासो बराबर 9 इंच सही शो बिया बैक तना जिता सनम कट कवे फ्रंट तनी ने बतासु निमिंच बैक तना कमा कई दाऊ निमिंच में कमा करला सर निशान चवा चवलो यो लेवल से दी लेवल माने बतासु 74 कम से दी सेट में दी डाउन तरह माने बतासु 74 कम है के 10 निशान तासु लगा बोलो दीने बतासु 3 इंच निशान कम से तासु लेवल में सर फ्रंट मजदार अवार सफाई सर बराशी तेरे बेवा बैग तना की तासु 30 सर ये इंच सेवा कई दावा तासु 18.5 से 3 इंच सेवा की 19 राय 19 पर 2 डिवाइड के 10.5 इंच माने बदलते निशान वो लगा हुआ 10.5 इंच ये इंच में सही दफा रहा सेवा को और 10 इंच में दीजिए कि 10 निशान वाला हुआ तो फ्रंट तना वाले तासु ये इंच कमी गई 18.5 ना 18.5 तना 13 ये इंच बरा कम से 17.5 और बैग तना की बत 18.5 सर बतासु ये इंच सेवा की 19.5 सही दफा रहा ना बतासु तेरे पे सर तीरी कटिंग का हुआ उस राजू जीबुन दबारा निशान संगा लगा हुआ जीबुन निशान बतासु लंबाई तो हो रही 44.5 लंबाई ना तो सब टेप रावा ले टेप के बतासु 10 सेट ना देबर सेट माने 44.5 पे गोरे 44.5 10 है दिन बताऊं तो 44.5 में निशान हो लगा हुआ ऐसा निशान ना बताओ 24 तो ब्याह दिल कम से ब्याह दिल तो निशान बस संगा लगा हुआ 44.5 है दा बताओ 4 डिवाइड के दा 11 राजी 11 इंच माने बोलता निशान वाचा हुआ 11 22 44 दलता निशान 44 बराबर दलता बताओ सिंगल निशान दलता बताओ 7 इंच माने निशान हो लगा हुआ ऐसा दा लेवल चाहिए देख लाने को कम से दाख दे लेवल बराबर दी जाए तास चीज तर ब्या बड़ी खरा इदा बस तरीके से रख गया दा तास सिस्टम जोड़ा सुट तैयार कर दे तास टोका लगा हुआ है दे दे के टोका लगा हुआ है आगे टोके रे पारा तास तुम निशान लेवल बराबर को दीजे हमारे बस तास टोका बराबर है तो लान दे राशि तास जोड़े लेवल बरा खराबी के दोनों निशान दे बराबर लगा तास टोकी निशान लेवल बराबर राशि दादा बगल तरीका शो उस दिन बाद बाजू कटको बाजू सिस्टम कटको तासो बावल नंबर कंधा नाप कई कंदम सुमर या कोई ना बतासो या ख्वा बाजू कटको बोले से कंधा मुंग नाप को
کنده چې دا دې لیول سره پوڼې 11 انچ دا کنده د دې ځای پورې پوڼې 11 انچ دا کنده به ناب کوئ هغې نه بعد بیا تاسو بازو کټ کولی شئ 10.5 انچ دا کمیز کې اناب شو نو تاسو به بازو کې څومره راولی سئ بازو کې به تاسو 1 انچ سیوا کېږي 10.5 دی دلته به نیم انچ سیوا شي دا به نیم انچ دا به شي دا خو 1 انچ راځي نو دا به هلته مونږ 11 10.5 شو کمیز کې نو بازو کې مونږ 11 والو نو راځو چې بازو کټینګ شروع کړو راځو اوس بازو کټ کوو کپڑا به داسې رافولډ کړئ کپڑا به دا بازو کپڑا ده دا به داسې رافولډ کړئ وعلیکم السلام سری به ولول شي دا کپړې لیول برابر شي او شان هواره شي په سړي سره ښه مزدار هواره شو کمیز به وګورئ کمیز کې کنده څومره ده بیا به تاسو بازو کنده نیول برابرولی شئ साढ़े 10 इंच कमीज के कंदा रहा मिलता हूँ बाजू के 11 इंच वालों ये अरेंज मारी बता सुनते निशान लगाओ बता सुधी ली वर्ष कटकोई टेमची सेंटर तरावर तासु कतला आठशेदास निशान तास वचावई दिली उशान तम जान बावर असे वर्ष दा मोड़ा बो स्नाप कोई फिक्स 11 इंच वाला कमीज की 10.5 इंच वा دلته به نیم انچ سیوا کېږي دلته به 11 انچ والی دې لپاره ځکه چې کمیز سره دلته پیره یوځای کېږي بیا کمیز ته هغه چې دا سیوا راځي دلته موږ دا سیوا والو هغې سره بیا دا لیول سره برابر راځي کم او زیات پرې نه راځي یو شان دی یو بل ته کپړه ورسېږي د به نیم انچ نشان ولګوئ سیلۍ دپاره دې نشان نه به لاندې بیا نشان د بازو واچوئ د 23 بازو دی د 23 انچ بازو دی دینه به تاسو
इस निशान ने 30 इंच निशान ने बता सो 1.5 इंच कम शई تریس इंच निशान ला 1.5 इंच कम शई 1 इंच निशान बदले लپاره कम शई دا موږ 2 इंच कमिږو او دا 1 इंच دا په 21 راځي 2 इंच कम شي دا 1 इंच موږ دې لپاره سیوا کو سټ انچ تاسو چکپټي اور سم مکمل ولګوي سې چکپټي ولګي دا بازو دا ځای رابل کف نه لګیدل دا 1 इंच بیا تاسو صفای کوي هغه صفای د لپاره موږ 1 इंच سیوا پرې خیره نو دا موږ 21 په 1 इंच هغه کلاړ شي صفای سره دا به 21 پاتې شي نو 2.5 इंच کپ ته نو 2 इंच ساړی کې چې پاتې شو د 1 इंच صفای کې لاړې نو 2 इंच دا کم شو 2 इंच کې 2 इंच به کپ راشي او 1 इंच به سلې کې ګیر شي او 1 इंच به بره سلې کې لاړ شي دا بس تاسو فکس 30 इंच کف راشي بازو راشي 30 इंच نه تاسو 1 इंच کم شي دا 1 इंच دا موږ صفای د پاره دا اکثر کې 2 इंच کمیږي دا تقریبا 2 इंच کم شي 21 راځي 1 इंच موږ سره سیوا کې 21 شو دا به 1 इंच صفای کې بیل شي 2 इंच پک راکم شي 2 इंच راکم شو 2.5 इंच کفته 1 इंच به صفای کې سلې کې ګیر شي نو 2.5 इंच به برابر راشي تاسو کپ بازو به 30 इंच برابر په خپل ناپ صحیح راشي 2.5 इंच باندې موږ ته نشان واچو د دې کف چې 9.5 इंच کف دی د سره به 1 इंच تاسو سیوا کوي 10.5 इंच 10.5 इंच په 5.5 इंच باندې تاسو دلته نشان ولګوئ سوا 5 इंच باندې نشان برابر کړئ دې نشان نه به تاسو 1 इंच ښکته راشي دې نه بیا تاسو دلته 5 इंच باندې نشان برابر کړئ دې ځای نه به تاسو 1 इंच ښکته راځي که ستاسو د بازو لیول به دې سره برابري وي دا لازمي تاسو ښکته راشي دا نشان او دا نشان به سره ملاو کړئ سکویر سره داسې به وړوکي غونډه کې شیپ به ورکړئ تاسو ټیم بازو کپړې جوړې ته ولګوئ ستاسو دلته به داسې ښه برابر راشي دلته به جوړ نه کوي داسې ټول به بازو سره به داسې یو لیول یو شان برابر راشي سیوا کپړه به ختم شي که به ټوک ولګوئ سنټر معلوم شي اوس به دا څلور کپړې دي صحیح شو دې نه به 2 کپړې راوالي دي نه دې کې به شیپ ورکړي शेप दे और को दासे ददी बैक दो कपड़ों की बता सुबह दा पाव कम से दिसे पाव के स्टार्ट से दिसे जरा से इमेज के बताओ सो कतलाट से
نو د موږ ځکه نیمې شي ښکته لاړو څه ټایم چې تاسو بازو سور ته ولګوئ دلته به یو بازو لنډ راځي یو ګوت راځي دې کې دا چې څه ټایم یو ځای کوئ دې ځای کې پوه شو نو ستاسو به یې دې سره نیم کومه سیوا کپړه چې هغه دې سه د لاندې ښکته نیغ کومه کپړه دا سیوا راځي دلته به کپړه سوټ خرابوي د کومه سیوا کپړه دا مونږ دلته کینټې سره کټله چې ستاسو بازو را بندوئ ستاسو بازو به یو لیول سره ښه مزدار راشي زیات او کم به پکې نه وي دا به دې کټنګ سره برابرېږي چې تاسو ته نیم ښکته لاړ شئ چکپټۍ نشان لګاو دا دوه کپړې به څلور کپړې دي به دوه کپړې راوالې داسې به رافولډ کړئ نیم انچ کپړه به دې خوا راواړوئ دې ځای نه دې ځای نه به تاسو نیم انچ دا کپړه دې خوا راواړوئ ته به نشان واچوئ نیم انچ دا نیم انچ موږ دې لپاره راولی او څه ټیم موږ بازو کې سیوا پرېغوڅو ساړي کې سیم نیم دې لپاره موږ د صفایي کې کسبه دې نه بره تاسو 106 انچ باندې به ته نشان ولګوئ نشان ولګولو دا به کینټې سره کټ کړئ کراسونه به ورکړئ مخه اوس دا دې لپاره کراسونه جوړوي چې ستوړی بازو چې دی هر سایډ خپل بازو راشي لکه دې سایډ باندې دواړه یو سایډ باندې نشانونه ولګوئ دا شي بیا به ستاسو بازو په یو لیول یو لاس ته به راځي دواړه بازوګان دا چې نشان دې سایډ ته او یو دې سایډ ته دا د یو سایډ بل سایډ راشي دا د بازو کټنګ شو او زموږ انشاءالله چینل درته سبسکرایب کړئ چینل یې سبسکرایب کړئ نور ویډیوګانو دپاره ټلویزیون نشان در سره دباو کړئ لایک کړئ شیر کړئ نور ویډیوګانو دپاره چې زموږ ویډیوګانې څه ټایم اپلوډ کېږي تاسو ته باید زموږ ویډیو په اسانه سره ملاویږي السلام علیکم ورحمة الله